نو پېشمني ته پاسېدل او پېشمني خوړل سنت دي ښه دې ته خامخا پاسئ خامخا بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم زما انشاءالله چې دا خبره تاسو منئ نو ډېر خیر به خدای درکړي د پېشمني نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسئ زیات نه خیر دی څو منټه نیمه ګنټه نو په دې 5 منټو کې اودس کېږي یا په 10 منټو کې د اودس وشي نو ښکلې پا بسې نو اودس به وکړې نو په 10 منټو کې یا په 15 منټو کې ښکلې یو اته رکاته لمونځ کېږي مزیدار څلورم کولی شي دوم کولی شي شپږم کولی شي اته د رسول الله مبارک غالب تهجد چې اته رکاتو نو بیا په دغه 10 منټه کې سړی روټۍ هم خوړی شي هېڅ مشکل نشته نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړئ د رمضان په دې میاشت کې کوئ قسم دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بخاری حدیث تے وی نبی علیہ السلام بدن رمضان پشپا کے دمرا مشقت کو چی پنور شپو کے بیدون مشقت نہ کرو اگی خوبا ہر شپا دا اللہ عبادت کرو تہجد خوبا نبی علیہ السلام مستقل کل بلکہ بعض علماء چی پاگرہ تہجد پرزو ہم فرض دری مستحب دی سنت تی او پاگا فرضو خو خیر کسو کوئی چی فرض نمو نو پا نورو میاشتو کی بیدون مشقت نکو لکا پا رمضان پا میاشت کی جیسونا مشقت کو نو اسم پیشمندی لپاسو کنا چی پیشمندی لپاسے نسواری خو خامخا پاس دا هما تا معلوم هغه خو که پېشمنۍ کوي که نه کوي خو خوله کې به غونډس کې هغې منه چې هغه غریب خو بغیر د دې نه کار یاره د دې مردار نه خو به دې روژه کې ځان خلاص کې دا یو میاشت ده بس په دې کې به تا خدای پاک خلاصوي کوشش وکړې قصد وکړې چې د دې نسوارو نه او د دې سګرټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کې د خدای نه سوال وکړې خدایه دروازې دې بند کړي دي بس ځان ته ساتم نو نسواری کاکا او خامخا نسوارو لپاسی نو چې نسوارو لپاسی نو خدای له نشي پاسې دی پېشمني نه نشي پاسې دی خوله سره پارین دی خو لږ پاسه او دس مات کا او ښکلې اودس وکړه او مونځ وکړه چې سړی پاسي مشر نو بیا ماشوم ای ښځې تکړی ښځې څونه محنتي دي غریبانانې یوه نیمه ګنټه مخکې پاسي تاله چیم پخه کي تاله خوراک هم پوخ کي او چې په دامینس کې طالبه بار بار را دیه نا وخت دې پاسه کنه ګلدین کاکا پلارا الا شابه نا وخت کېږي او ته ورته ها ها کې غریبه په مصلی ولاړې خپل منځ کې یاره ښځې ډېرې تکړه دي خپل تهجد وکړي دوه وکړي څلور وکړي او خپل تهجد وکړي نو مهرباني وکړئ پېشمني وختي لږ پاسئ او تهجد کوئ په دې الله خوشحالېږي او بیا اخره شپه خو ډېره قیمتي ده پر رمضان کی بیا اخیرش پڑے رقیمتی دا تراویم کا ویگ واری